محترمو دې لپاره خلکو قربانۍ ورکړي. سید امین ګیلاني رحمه الله یو بزرګ عالم تیر شوی دی، بزرګ هغه د انګریز په دور کې د ختم نبوت په دې عقیده باندې ونیول شوی، جیل ته چې کله جیل ته نو په جیل کې دی ما پسې سپایي راغی چې سپرډنټ دی غواړي زه ورغلم په دفتر کې چې ما وکتل زما ښځه وه، مور مې وه او یو نیم کال لږ بګ زما ماشوم زوی ورسره په غېږ کې زما ملاقات ته راغلی چې موږ یو بل ولیدل نو زه مور ته ورته غاړه وتمه زما په سترګو کې مې اوښکې رالې د هغې سترګې مې راډکې شوې چې بچی دی په جیل کې دی او منځ کې جدایي راغلې ده چې کله زما مور سترګو نه اوښکې رالې زما مو بیا دې سترګو نه اوښکې نو سپرډنټ چې وکتل چې یاره دا خو غالبا په دې موقع باندې خفه دي. یو پاره مې راته را مخامخ کړ، زما مور ته وایي چې ابې دې جود دې ووایه چې په دې پاره باندې دستخط وکړي او معافینامه ولیکي چې زه معافي غواړم، ما چې کومه خبره کړې ده د دې نه وروسته کېږم، دا خبره مې غلطه کړې، معافینامه دې ولیکي. وایي چې ته وځې دا وځې نو درسره زه روان کړم، د ده رهایي بندوبست کوم دا به سره زه آزاد کړم، دوی دې به یې پاره هم دستخط وکړي. زما ما را جواب ورکړ، په دې کې زما مور جواب ورکړ دوی بچی دا خو یو بچی دی، دا سلس بچی د ختم نبوت د عقیدې نه قربان زما د سترګو دا اوښکې چې رابهېږي دا صرف د مور هغه مینه د شفقت دی، ورنه زه په دې خبره خفه نه یم، په دې زه خوشحاله یم چې د عقیدې د دفاع لپاره زما بچی نن په جیل کې دی. سید عطاءالله شاه بخاري رحمه الله سید دی د پیغمبر د اولاد نه دی، ډېر لوی عالم تېر شوی. هغه د هغه قول دی فرمایي څوک چې د ختم نبوت د عقیدې خدمت کوي، دفاع کوي، چې کله د عقیدې مخالف خلک راپاسي او دې ولې په خوله لاس وي، دې د هغه خلاف آواز چوتوي، د خپل وس مطابق تحریک چلوي، د قیامت پر ورځ د جنت ذمہ داري په ما ده.